بسم الله الرحمن الرحیم. د غرغخ رادیو تلویزیون د زده کړې په کور کې د خپرونې درنو او معززو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په ګرده نړۍ کې د کورونا وایروس په سرایت سره زموږ په هیواد کې هم د کورونا وایروس د وقایوي تدابیرو یا د ابتدایي تدابیرو د نیولو لپاره په خوست کې هم ګرځبندیز اعلان شوی دی او د دې لپاره چې زموږ زده کوونکو رابطه د درس سره جری وساتل شي، رابطه قایمه شي او د درس سره فاصله اختیار نشي. نو په همدې سبب د غرغخ رادیو تلویزیون د معرف په چوکاټ کې غواړي چې زموږ زده کوونکي له درس څخه مستفید کړي. نو په همدې اساس باندې زه هم غواړم چې نن ورځ ستاسو لپاره د 11 ټولګي د بیولوژي په مضمون کې د حجرې په موضوع باندې تاسو ته بحث وکړم. نوم مې زهید الله ذهین دی او غواړم تاسو ته د نن ورځې د 11 ټولګي د بیولوژي مضمون د لومړي فصل د حجرې په موضوع باندې بحث وکړم. دوستانو، حجره یا سیل لومړی د حجرې د کلمې پیژندنه مناسبه ده چې حجره کومه کلمه ده. په عربي ژبه کې د ژوندیو موجوداتو د جوړښت واحد ته حجره ویل کېږي. په خوږه پښتو ژبه کې حجرې ته د ژوند کې کلمه استعمالیږي، ژوند کا. په لاتینی ژبه کې حجرې ته د سیل کلمه استعمالیږي. د لومړي ځل لپاره حجره د یو عالم چې په نوم دی رابرټ هوک نومېده په 1415 میلادي کال کې وکولی شول چې حجره کشف کړي. حجره د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په وسیله باندې په 1415 میلادي کال کې کشف شوه. هغه وخت یو لرګی چې دا لرګی په حقیقت کې د کارک لرګی و راواخیسته. دا لرګی چې سپک د دې وزن په لحاظ باندې کله چې د مایکروسکوپ لاندې کړ په دې لرګي کې یو ډول کوچنۍ خلیګاوې ولیدل شوې. د هر خلیګا چې په دې لرګي کې لیدل کېده دا یې د سیل په نامه سره یاد کړه. سیل د لاتینی ژبې د سیلا څخه اخیستل شوې ده. د سیل کلمه د لاتینی ژبې د سیلا له کلمې نه اخیستل شوې ده. معنا او مفهوم یې د حجرې د منځخالي پازه ده. د منځخالي پازه معنا لري. دا معنا هغه وخت چې د کارک په لرګي کې دا کوچنۍ خلیګاوې ولیدل شوې. دا خلیګاوې چې په حقیقت کې حجره وه ولې داخلي محتویات یې له لاسه ورکړې وه. نو په همدې سبب سره دغه سوړې او دغه سوري او د خلیګاوې د سیل په نامه سره یاد شوې چې اوس هم ورته خلک د سیل کلمه استعمالوي یا په نړیواله سطح باندې ورته د سیل کلمه استعمالیږي. وروسته د اوس راځو د حجرې کشف ته.
په حقیقت کې د رابرټ هوک په وسیله باندې کشف شوي حجره چې داخلي محتویات یې له لاسه ورکړي وو دا یوه مړه حجره وه چې وروسته د پلیکس دوجاردین په نامه سره یو عالم و په 1815 میلادي کال کې د پلیکس دوجاردین په نوم سره یو عالم و چې د عالم وکولی شول چې ژوندۍ حجره کشف کړي د دې نه وروسته 3 کاله وروسته په 1838 میلادي کال کې یو بل عالم په نوم د میتیوس شلایدن وکولی شول چې پلانت ټیشیو یا نباتي انساج کشف کړي نباتي انساج د مایکروسکوپ لاندې وویني د دې نه وروسته البته یو کال وروسته 1819 میلادي کال کې یو بل عالم په نوم د تیودر شوان د لومړي ځل لپاره حیواني انساج ولیدل یا انیمل ټیشیو یا حیواني انساج کشف کړل د دې په کشف نه وروسته بیا نور علماو هم د حجرې د پیژندګلوۍ لپاره هغه ابتدایي اختراعات وکړل مثلا په 1848 میلادي کال کې د هوګن موهل په نوم سره یو عالم و هغې د حجروي ویش ولیده یعنی دا معنا دا تشخیص کړله چې حجره کولی شي چې د دوی د اعظمي ودې په کولو سره ویش ترسره کړي له یوې مورنۍ حجرې څخه یوې مادر سیل څخه 2 ډاټر سیلونه حجرات منځته راشي وروسته له دې یو بل عالم په 1880 میلادي کال کې چې په نوم د والتر پالمونګ د لومړي ځل لپاره وکولی شول چې د حجرې پروتوپلازم وویني د حجرې داخلي محتویات تشخیص کړي لازمه ده چې موږ پروتوپلازم وپیژنو پروتوپلازم یعنی څه دا که چیرته مونږ یوه حجره فرض کو د حجرې دغه برخه چې سایتوپلازم دی د حجرې دغه برخه چې د کاریوپلازم چې د کاریوپلازم په نامه سره یادېږي دا د حجرې سایتوپلازم پلس کاریوپلازم
مجموعه ته پروتوپلازم ویل کیږي. یعنی د حجرې دغه محتویات چې د کاریوپلازم او د سایتوپلازم څخه جوړ شوي دې ته ویل کیږي پروتوپلازم. دا د لومړي ځل لپاره د یو عالم چې په نوم دی والتر پالمنګو د په وسیله باندې ولیدل شو. وروسته د دې ټولو نظریاتو څخه سیل تیوري منځته راغله یا په حجروي نظریه منځته راغله. د دې مختلفو کشفیاتو په ترسره کولو سره سیل تیوري یا حجروي نظریه سیل تیوري حجروي نظریه یا سیل تیوري له دریو مادو څخه ترکیب شوې ده. اول ولیدل شول چې د نړۍ ټول ژوندي موجودات له حجراتو نه جوړ دي. د نړۍ ټول ژوندي موجودات جوړښت له حجراتو څخه شوی دی. دوهمه ماده د سیل تیوري دا ده یا د حجروي نظریې دا ده چې ټول ژوندي موجودات لیاوی یا څو حجراتونه جوړ شوي دي. دا معنا چې څومره ژوندي موجودات دي جوړښت له حجراتو نه شوی دی. خو ځینې ژوندي موجوداتو جوړښت له یوې حجرې څخه شوی لکه امیب، باکتریا، پلازمودیم، پوډوفیرا، یوګلینا، پارامیشم او نور. او ځینې داسې ژوندي موجودات هم موجود لري چې د دوی جوړښت له زیاتو حجراتو نه شوی دی. زموږ او ستاسو وجودونه یو ښه مثال دی چې موږ او تاسو په بلیونونو حجراتو څخه جوړ شوي یو. دریمه ماده د سیل تیوري دا ده یا د حجروي نظریې دا ده. د پخواني حجرات او بخې نوې حجرات له پخوانیو حجراتو څخه منځته راغلي. نوې حجرات له پخوانیو حجراتو څخه منځته راځي. دا معنا چې د ژوندۍ موجوداتو د تکثر او د ډیرښت واحد هم حجره ده چې یوه حجره په دوو حجراتو باندې تقسیمیږي او بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوه ډاټر سیل منځته راځي. یوه حجره د وخت په تیریدو سره د ژوند د پړاوونو په طی کولو وروسته یوه مورنۍ حجره په دوه لوڼه حجراتو یا ډاټر سیل باندې تقسیمیږي. نو بالاخره موږ وایو چې نوي حجرات له پخوانیو حجراتو څخه منځته راځي. د حجراتو د ډیرښت او تکثر واحد هم د ژوندۍ موجوداتو ډیرښت او تکثر واحد هم حجره ده. د ټولو څخه جامع یو تعریف منځته راغی
د ټول درس طبقاتو مونږ ته یو تعریف د حجرې یو جامع تعریف منځته راغی. دا معنی چې حجره ده، حجره د ژوندیو موجوداتو جوړښتیز وظیفوي او تکثري واحد ده یا ډیرکټیز واحد ده. د ټولو ژوندیو موجوداتو د جوړښت واحد حجره ده چې مخکې مو یادونه وکړه. د ټولو ژوندیو موجوداتو د وظیفې واحد حجره ده. مونږ چې څومره وظایف تر سره کوو د دې ژوندیو او د غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ فرقونو باندې مونږ پوه شوي یو. یو ژوندي موجودات دي، دا عبارت له هغو موجوداتو څخه دي کوم چې وکولی شي تنفس، تکثر، توافق، اطراح، ترمیم او د ژوندانه نورې حیاتي کړنې وکولی شي. دا به ژوندي موجودات دي. برعکس هغوی چې د ژوند کولو هغه څه نشي کولی، مثلا تنفس، توافق، اطراح، بالاخره دا او دې ته ورته د ژوندانه نور فعالیتونه نشي کولی، دا به غیر ژوندی موجود وي. اوس د ژوندي موجوداتو دغه ټولې حیاتي کړنې چې ما یې نومونه ذکر کړل دا د حجرې د دندو او مسؤلیتونو پر اساس باندې ترسره کیږي. یعنی حجره ده چې زموږ دا او دې ته ورته د ژوندانه نورې حیاتي کړنې پر مخ وړي. دریمه خبره، حجره د ژوندیو موجوداتو ډیرختیز او تکثري واحد ده. مونږ پوهیږو چې مونږ نیکونه هغه اوس نشته په دې نړۍ کې، خو د هغې څخه اولادونه پاتې شوي، د هغې اولادونو څخه مونږ او د مونږ څخه بچیان، هغه بچیان به نور بچیان، بالاخره دا به تسلسل دوام ولري ان تر قیامت پورې. دا معنی چې د ژوندیو موجوداتو څومره تکثر چې شوی، ډېرښت شوی، دا د حجرې د دندو او وظیفو پر اساس باندې شوی دی. بل راځو محترمینو مایکروسکوپ ته. اوس حجره د ژوندیو موجوداتو جوړښت باید د مایکروسکوپ په وسیله باندې تشخیص یا لیدل شوی و د لومړي ځل لپاره. اوس په مایکروسکوپ باندې یو څه اندازه بحث کوو. مایکروسکوپ دا د مایکروسکوپ کلمه یوه یوناني کلمه ده. دا د دوو کلمو نه ترکیب شوې ده. یو د مایکروس نه چې دا د کوچني معنا لري، او بل دیسکوف چې دیسکوفیان څخه اخیستل شوی چې معنی د لیدلو ده. د دې دواړو کلماتو خلاص معنی یعنی د کوچني اجسامو لیدنه. اوس تعریف داسې کوو، د لغتن معنی شو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې د ژوندیو موجود د هغو کوچنیو او ذرهبیني موجوداتو لپاره استعمالیږي، کوم چې زموږ او ستاسو په عادي سترګو باندې د لیدلو وړ نه دي. ټول هر هغه اجسام چې په عادي سترګو باندې د لیدلو وړ نه دي دا به د مایکروسکوپ واسطه باندې د لیدلو وړ وي. نو د مایکروسکوپ جامع تعریف همدا شول. د لومړي ځل لپاره اوس د مایکروسکوپ په تاریخچه باندې لږ بحث کوو.
د لومړي ځل لپاره په 1590 میلادي کال کې دوه عالمان چې یو عالم د جوهان په نامه سره او بل عالم د زکریا جانسن په نامه سره و. زکریا جانسن دا دوه عالمانو د لومړي ځل لپاره ساده مایکروسکوپ ماسته. دا دوه د هالند علما دي. د لومړي ځل لپاره ساده مایکروسکوپ په 1590 کال کې منځته راوړ. د دغې دوه عالمانو دغه مایکروسکوپ په منځته راوړلو سره د لومړي ځل لپاره یو عالم چې په نوم دی لیون هوک و هغې وکولی شول چې د دې په وسیله باندې د داسې یوه عدسیه منځته راوړه، داسې یوه عدسیه چې لومړي ځل لپاره پرې د باکتریا په نامه سره یو کوچنی ضربیني موجود چې له یوې حجرې نه جوړښت شوی دی وویني، او همدا ډول پروتوزواوې چې هغه د پروتوسټاو یوه ډله ده، د هغوی له ډلې څخه هم ځینې موجودات ولیدل. دا د لومړي ځل لپاره دغه افتخار چا لاسته راوړ؟ د لیون هوک په وسیله باندې کله چې د مایکروسکوپ اختراع ترسره شوله. او هم نوموړی عالم چې لیون هوک نومیږي د دغې په وسیله باندې د چونګښې د بچي په لکۍ کې د وینې جریان هم ولیده، چې د چونګښې د بچي په لکۍ کې د وینې جریان هم وجود لري، او بالاخره د دې په وسیله باندې کشف کړ. همدا ډول یو بل عالم په 1480 کال کې